یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام مجلس کې ناست دی 3 ځلې قسم وکړو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو ما دی الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی ایمان پکې نشته. صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله تا 3 ځل قسم وکړو چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا څوک دی چې تا 3 ځل قسم وکړو؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې هغه کس مؤمن نه دی چې هغې نه ګاونډي تنګ وي. بل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا نه ګاونډي تنګ وي دا سړی جنت ته نشي داخلي دی. کوي دي منځونه روژې د نیسي زکاتونه دې ورکي حجونه دې کوي عمرې دې کوي تبلیغ کې دې ځي خو چې ګاونډي ورنه تنګ دی نو دا سړی نه مؤمن دی او نه دې جنت ته داخلي دی شي. او نن سبا به ډېر کم خلک تا ته داسې میلاو شي چې هغې نه خپل ګاونډي خوشحال وي چې ګورې به وایي ګاونډي ووهلو ګاونډي بې عزته کو ګاونډي وویشتو په وړې وړې خبرې باندې موږ ګاونډي بې عزته کوو هغې ته بدې ردې وایو د هغې زړه خفه کوو. د ګاونډي ډېر حقوق دي داسې څیز به کور ته نه راوړې داسې څیز به پخوي هم نه چې د هغې بوی ته ګاونډي ته لاړ شي کنې بیا به ورلېږې دا څیز ما ته ډېر افسوس راشي د دغه اخرې زمانې په مسلمانانو باندې چې کور ته به قسمه قسمه میوې راوړي قسمه قسمه خوراکونه ځان دپاره تیار کړي خپلې ښځې او بچو سره به پتلي ووایي او کې به نې خوري به او په څنګ یې ګاونډي به وي هغې به دومره وس نه رسېږي چې یو قسم ترکاري تیاره کړي او ته ځان ته وایي چې زه مسلمان یم ته د جنت تمه کوې تاسو په ګاونډ کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی 3 ورځې نارې تېروي او ته 10 قسمه شیان ځان ته پخوي خورې او تا سره دا احساس نشته تا ضمیر مړ شوی دی غیرت نشته ایمان نشته الله نه ویره نشته د ګاونډي په ډېر خیال کوي چې ګاونډي درنه خفه نه شي ګاونډي درنه تنګ نه شي